دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا په دور کې ښځې ته موبایل ورکول او بیا خاص کر هغه وخت کې چې خاوند یا نارینه مسافر وي نو ورکول پکار دي او کنه دي پکار. نو جواب دا دی چې دا یو انتظامی مسله کې دی شي رابطي ضرورت به هر حال شته که خاوند بهر وي نو هغه خپل ښځې سره رابطه پکار ده او دغه شانتي که نور د زنانه رور یا پلار یا زوی بهر وي نو د هغې د رابطې یو ضرورت دی. خو لیکن که دې ته موږ وګورو چې دا ضرورت څومره درجه کې دی او بل طرف ته دې ته وګورو چې د موبایل نقصانات څومره دي نو د شریعت یو مزاج دی او هغه مزاج دا دی چې کله د یو کار فائدې لږې وي نقصانات ډیر وي نو شریعت د هغې کار نه منع کوي. نو تاسو په خپله باندې سوچو کوي نن زمانه کې زنانه له موبایل ورکول د دې نقصانات څومره دي او فائدې څومره ده. دغه فائده په بله طریقه باندې پوره کېدی شي او که نشي پوره کېدی په کور کې داسې یو نارینه وي که موبایل هغه سره وي د هغه په تحویل کې وي او هغه زنانه له د ضرورت په وخت کې موبایل ورکوي او هغې پې خبرې کوي نو دا د ټولو نه بهترین صورت دی. او انتهایی شدید ضرورت په وخت کې که موبایل زنانه نه ورکول ضرورت راشي نو بهتره دا ده چې ساده نه ساده موبایل هغه ورکړی شي چې د هغې د خبرو ضرورت پوره کوي. دا ټچ موبایل او خاص کر هغه موبایل چې په هغې باندې نیټ چلیږي نو داسې قسمه موبایل زنانه له ورکول د خپله لاسه زنانه تباه کول دي. نو بیا سباله انسان ګیله کوي شکوه کوي پریشانی راځي نو د هغې پریشانو د سدباب د پاره د ضرورت د پوره کولو په درجه کې که ساده نه ساده موبایل باندې ضرورت پوره کېږي هغې نه کار اخیستل پکار دي او که دغې ته هم ضرورت نه وي نو د دغې نه هم احتراز پکار دی. خو لیکن دا ټچ موبایل او دا نیټ والا موبایل دا بالکل نه دی ورکول پکار ځکه چې موږ او تاسو د معاشري خلق یو نو روزانه د دې مفاسد د دې هغه نقصانات مخې ته را روان دي. الله جل شانه دې د ټولو مسلمانانو پردې وساتي.